وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی د امام شافعي صاحب د مسلک خلکو پسې مونځ کیږي. دا څلور واړه مذاهب چې دي دا ټول زمونږ ورونه دي او دې کې هر یو پسې مونځ کوی شي او کېدای شي ستا مراد به وهابیان وي. نو وهابیان د امام شافعي صاحب په مذهب نه دي، هغه لا مذهب دي. د امام شافعي صاحب مذهب خلک دلته په پاکستان او افغانستان او هندوستان او بنگلاديش کې نشته دی. هغه په سعودي عرب او په نورو عربي ملکونو کې دي یا په ملیشیا او په انډونیشیا کې دي. نو هغه پسې بالکل مونځ کېږي بلا شک و شبهه او پاتې شو لا مذهب وهابیان. نو که چېرته هغې پسې اتفاقا چېرته برابر شو یو ځای کې په ناخبرۍ کې ورغلی نو خیر دی، مونځ دی یو ورپسې کېږي خو بار بار به نه ورځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مخکې سوال کې چې ما ویلې چې هر وخت ورپسې مونځ مه کوئ نو یو علت یې همدغه ده او دغه نرۍ جرابو باندې مسح کول دا په څلور مذهبه په اتفاق د څلورو مذاهبو ناروا ده. یو بل سوال کړی دی وایي نوکریانې راغلي دي نو که چېرته تا امتحان ورکړی او په هغې کې پاس شوی او بیا هم تا ته نه میلاویږي بغیر د پیسو نه نو هغه ستا حق دی او چې پیسو نه بغیر نه میلاویږي ته په خپل حق باندې پیسې ورکوی شي او که نه ته پاس شوی نه یا ستا حق نه جوړیږي بیا پیسې پې ورکوې او هغه ډګري حاصله یا هغه نوکري حاصله نو بیا جایز نه ده، دا بیا رشوت ده. بلو سوال کړی دی د میګو په باره کې نو تاسو والسماء والطارق دغه صورت شګه باندې دم کوي او بیا 11 کرتې دا صورت وایي شګه باندې دم کوي او بیا خوره کوي په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا میږي وي. یو بل سوال کړی دی وایي زما ګوته څه زخمي وه نو ما اودس وکړه د هغې نه څه اوبه راووتې نو هغه اوبه که په خپل ځای باندې ولاړې وي نو بیا خو اودس نه دی مات شوی او که نه په هغې کې سیلان راغلی نو بیا اودس مات دی. بیا چې تاسو دوباره اودس نه دی کړی نو هغه منځونه هم نه دي شوي. یو بل سوال کړی دی وایي تاسو یو مسله بیان کړې وه چې کله امام په تشهد کې ناست دي او مقتدي راشي نو هغه به هم انتظار به نه کوي بلکې تشهد کې به د امام سره شاملیږي او بالکل ما داسې ویلو. بیا وایي تاسو دا ویلي چې دی به تشهد پوره کړي او مسله هم داسې ده د امام متابعت واجب ده. البته دی چې په قاعده باندې کېناست نو دا تشهد ویل هم واجب دي. نو دې صورت کې احسن الفتاوی نقل کړي چې دی به تشهد پوره کړي. په دې کې د امام ترک متابعت نه راځي بلکې د امام په متابعت کې صرف تاخیر راځي او دا پروا نه کوي. د امام متابعت هم واجب ده او تشهد هم واجب ده. نو دی به واجب پوره کړي چې تشهد ده او د امام متابعت چې ده نو هغه هم راځي خو صرف تاخیر پکې راځي او دا پروا نه کوي. السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی د اذان او د اقامت په باره کې نو نه د اذان دپاره څه خاص ځای منتخب دی او نه د اقامت دپاره. اقامت چې د هر ځای نه چا وکړ نو بس صحیح دی. که په اول صف نه بیا که ښي طرف ته که ګس طرف ته که په دویم صف کې که دریم صف کې حتی چې آخري صف نه چا اقامت شروع کړ نو هم صحیح دی. او دغه شان اذان هم چې که ښي طرف ته که ګس طرف ته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی د جمعې په ورځ باندې چې کوم د خطبې اذان ویلی کېږي نو د هغې دپاره مستحبه دا ده چې هغه به د امام مخې ته مؤذن ودرېږي. یو بل سوال کړی دی د سورتونو د ترتیب په باره کې په مانځه کې نو دا حکم په ټولو منځونو کې دی، که فرض وي که سنت وي که واجب وي او که نفل وي. که چېرته د یو سړي نه په سهوه باندې ترتیب ګډوډ شي نو هیڅ خبره نشته د مانځه کې څه فرق نه راځي. خو که یو سړی قصدن ترتیب ګډوډ کوي نو دې سره په مانځه کې کراهیت راځي.
یو بل سوال کړی دی چې یو کس د امام سره یو رکعت لاندې کی بیا د پاسېږي یو رکعت دی وکي د قصدن قاعده ونه کی بیا چې کله بل رکعت وکي بیا غې نه پس قاعده وکي دې صورت کې سجده سهو لازميږي د باندې د یو رکعت د امام سره وکړ دویم رکعت چې د یوازې وکړ نو د باندې قاعده واجب ده او واجب چې پاتې شنو بیا سجده سهو لازميږي یو بل سوال کړی دی وای دلته بعضې خلک داسې وایي نو دا خلک چې وایي نو دا مسله غلطه ده مسله دا ده چې تا 2 رکعات د امام سره لاندې کړه تا د تش رکعتونه لاندې کړي دي تش رکعتونه د امام هم تشتي او ستا هم تشتي عجیبه خبره ده د امام تشتي او ستا ډک دي نو تا تش رکعتونه د امام سره لاندې کړه کله چې ته پاسېږي 2 رکعاته کې دواړه به ډک کې حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وما فاتکم فقدوا کم رکعتونه چې تاسو نه فوت شي د امام سره نو فقزو تاسو د هغې قضا راوړئ نو قضا مطلب څه دی چې کم تا نه دي کړي د امام سره او تللی دي تا نه نو فقزو د هغې قضا راوړه نو چې تا کم نه دي کړي نو ډک دي نه دي کړي د امام سره نو د هغې قضا راوړه معنا د امام د فراغت نه پس هغه ډک ادا کړه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یو ورو سوال کړی دی وای په 4 رکعاتي مانځه کې چې په آخري 2 رکعاتونو کې سړی سورة فاتحه ونه وایي او یا سورت هم ورسره ونه وایي صرف د قرات په اندازې باندې ودرېږي یو په فرایضو کې خبره ده په فرایضو کې په آخري 2 رکعاتونو کې په هغې کې خو صرف فاتحه زم د صورت ورسره نشته خو که یو سړی فاتحه ونه وایي او د فاتحې په اندازه باندې ودرېږي نو هم منځ کېږي او یو نوافل دي او سنت دي نو په نوافلو په سنتو کې ټول رکعتونه ډک دي او په هر رکعت کې قرات فرض ده او د قرات سره د فاتحې سره زم د صورت فرض ده یعنی مطلق قرات فرض ده او زم د صورت یو ځای کول د صورت د فاتحې سره دا واجب ده نو که بالکل قرات ونه کی ومنځ نه دی شوی ځکه فرض پاتې شو او که مثلا فاتحه وایي صورت ورسره ونه وایي نو بیا دغه صورت کې سجده سهو لازمېږي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ضرور سوال کړی دی مونږه په سفر باندې روانو د مازیګر د ماسپښین مونځ ته ناوخته ودرېدو تقریبا 3 پاو وخت پاتې و د مازیګر وخت نو بس صحیح دی دغه ټیم کې هم د ماسپښین مونځ کوی شي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یو ورو مخکې سوال کړی اوس د هغې وضاحت یې کړی دی چې دلته د مازیګر مانځه دپاره وخت و او دلته 2 جمعې وشوې د ماسپښین او د مازیګر مونځ په یو ځای باندې وکړه نو د ماسپښین او د مازیګر مونځ په یو ځای کول د ماسپښین په ټیم کې دا جایز نه دي البته که نور تاخیر شوی وای چې په آخري وخت د ماسپښین کې د ماسپښین مونځ کړی وای او بیا لږ انتظار کړی وای چې د مازیګر وخت داخل شوی وای نو بیا د مازیګر مونځ کړی وای نو دا به صحیح و دې ته جمع سوري وایي یعنی صورت د جمع 2 منځونه په یو ځای نور هر منځ په خپل وخت کې دی دې ته جمع سوري وایي او دا جایز ده او په ماښام او ماخوستن کې هم دغه خبره ده که چېرې د ماښام او ماسخوتن منځ د ماښام په ټیم کې دواړه په یو ځای کې نو نه کېږي هر منځ په خپل وخت باندې الله فرض کړی دی ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا